خو صرف دنیا نه د آخرت سوال به ورسره کې. زمونږ ډېر حاجیان صاحبان چې حج له لاړ شي نو د بیت الله په خوا کې ولاړي، د حجر اسود په خوا کې ولاړي، په صفا مروه ولاړي، عرفات میدان کې هم دقه د دنیا سوال کوي او د آخرت نوم نه اخلي. یو کس د حجر اسود خوا کې ولاړو، وی خدای چې پاکستان ته واپس ځم چې د روڼو دکانونه مې د سرو ډکي، د روڼو دکانونو دپاره حجر اسود خوا کې سوال کو. بل یو کس نه مې وویل صفا مروه سره ولاړ دعا کوي، وی د عثمان غني د خزانو نه د نه غواړم. ټوله د دنیا خبره ده، نو د آخرت به کله غواړې چې په دغه خاص کل مقاماتو کې هم ته د آخرت سوالونه کوم دغه دنیا او په خپل کلي کې هم دنیا، نو د آخرت به کله شي. روز د تیره په شومې کړه شپه له خوابه، خدای به کله یادوي خانه خرابه. دا خدای به کم ځای کې یادو، د آخرت به کم ځای کې یادو. نو دنیا ورسره خوا کې آخرت جوخته، ځکه دا دنیا خو لږه ده، دا فنا کېدونکې ده، ختمېدونکې ده، او آخرت دې نه ختمېږي. یو بادشاه ځان له محل جوړو، ماهرین یې راجمع کړل، وی ماله داسې محل جوړ کې چې په هغې کې هیڅ قسم عیب نه وي. نو ماهرین لګیو سوچونه فکرونه کول او نقشې تیارول او کار شروع دی. هر څومره موده چې تیره شوله او محل تیار شو، نو بادشاه راغی او په خپله معاینه وکړه، پکې څه عیب او نقصان بیا نه مونده، محل ډیر اعلی دی. نو هغه بیا اعلان وکړ، وی زما دې محل کې څوک څه عیب او څه نقصان ما ته وښیې، که چاته پکې څه نقصان ښکاري چې هغه ترې نه لرې کړم. نو چې څوک به راتلل او معاینه به یې وکړله، اخر کې به یې وی چې دا ډېر اعلی دی، دې کې هیڅ قسم عیب نشته دی. یو بزرګ هم راغی او دې محل ته ورننوتو، ګیر چاپېر یې وکتل، وی ډېر ښکلی محل دی، خو یو دوه عیبه پکې دي، او بس لاړه. بادشاه ته خلک رالل، ورته چې یو ملنګ راغی، یو بزرګ، او دا خبره وکړه چې ډېر ښکلی محل دی، خو یو دوه عیبه پکې دي، او نور یې الو نه وی ولاړ. بادشاه وی فورا لاړ شه، دا سړی ماله زر راولې، حاضر یې کې. سرکاري کسان لاړ او ملنګ ارض ته چې رسېدلی واپس یې راوسته، بادشاه ته یې مخامخ که. بادشاه ورته وی زه غواړم چې زما په دې محل کې چېرته عیب وي او ما ته یې څوک وښیي. نو نن ته راغلی او تا وایي چې دې کې عیب شته، نو دې کې څه عیب دی ما ته یې وښیي. نو هغه وی بیا ښکته پورته داسې محل ته وکتل چې ډېر ښکلی محل دی، خو دوه عیبه پکې دي. وی بادشاه ورته چې زر وایې کوم عیبونه دي؟ نا ملنګ او بزرګ هغه ورته وی چې دې کې یو عیب دا دی چې دا ډېر ښکلی دی، خو ته به پکې همیشه اوسېږې نه، دې محل کې به ته همیشه اوسېږې نه، څه وخته پورې به یې، نو بیا به ته لاړ شي. نو دا محل بیا دغسې پاتې چې ته نه خو دا ناقص شو، چې ته پکې همیشه، نو دا به ښکلي. او دویم عیب پکې دا دی چې څه زمانه تېره شي، نو دا محل ښکلی عالی شان دې نه بیا یو کنډر جوړ شي، دا به د اوسېدو قابل نی، بس دقه دوه عیبه پکې دي. بادشاه له فکر آخرت طرف ته راواړو چې زه به دې محل کې همیشه نه یمه، او زما نه پس به څه وخته پورې خدا محل آبادي، خو په دې به بیا فنا راځي، نو دا به کنډراتو شکل ته اوړي. وګوره د پخوانو بادشاهانو محلات د کنډراتو په شکل کې اوسه بالکل ختم شوي دي. وی دا شاهي قلعه ده، نو کم دی هغه شاه پکې کم دی، شاهي قلعه خو ده، خو شاه نشته. د شاه د هغه بادشاه خاندان والا څوک شته؟ نه، هغه شاهي خاندان والا هم څوک نشته، هېڅوک هم نشته. جوړ یې که خو لاړه، ختم شو. په قطر کې یو صاحب وی چې ما یو ډېر ښکلی محل ولیده،
نو یې تپوس مې وکړ چې دا د کم بادشاه محل دی وی چې دا د قطر د یو مالدار ترین تاجر بنگله ده نو مې چې هغه سړی کم دی وی چې دا په ډېره موده کې دونه وخت کې تیار کړی دی او چې کله تیار شو نو 4 کاله په دې کې اوسېدلی دی بیا وفات شو مې ورته چې اوس کوم ځای کې دی وی چې دغه ځای کې یو مقبره ده هلته قبر دی وی چې لاړم نو یو خوشې ځای و او په هغې کې 2 قبره وو مې چې دا یو خو د دې مالدار ترین تاجر قبر دی دا خوا کې بل قبر د چا دی وی چې دا د قطر د یو ملنګ چې په بازار کې به خیر غوسته دا دغه قبر دی یو خوا مالدار ترین تاجر د ملک خوا کې ورسره د دنیا ملنګ دواړه یو ځای ته لاړل دغه بزرګ محل وکته وی ډېر ښکلی محل دی خو یو دا چې ته به پکې همیشه اوسېږې نه او دویم دا چې ته به نه نو دا به کنډر جوړېږي او بیا ورته وایي چې دې محل باندې دې څونه خواري کړې ده نو څو ورځې پس به ستا یو بل مقامي 2 ګزه قبر دی هغې دپاره دې څومره انتظام کړی دی وی بادشاه حیران پاتې شو چې واقع عیبونه خو داسې دي چې دا اوس زما د وسه بهر دي همیشه پاتې کېدیم نشم او تر قیامته دا محل قایمېدیم نشي دا به غورځېږي البته قبر بیا داسې ځای دی چې د قیامت د ورځې پورې د هغې نه بنده وځي نه او مقې کې پروت وي نو په دې دنیایي محل کې چې په اوړي کې د یخنۍ انتظام کې پکې او ایر کنډیشن پکې لګې او په ژمي کې د ګرمۍ انتظام کې د ایټرو انتظام دی کړی دی پکې او د حسن د پاره پکې قسم قسم نقش و نگار کړی دی د آرام د پاره صوفې او متکې وغیره بسترې پکې دي نو د قبر لري څه کړي دي نو دا ځای له دونه کار وکړه چې څونه پکې اوسېږي او قبر له دونه کار وکړه چې هغې کې څومره اوسېږي نو په دې دنیا کې خو چې د یو بنده عمر زیات شي نو خو یو 100 کاله دي شي یو 200 کاله دي شي اړو د نوح علیه السلام عمر دی شي 1000 کاله دی شي 1050 سال د نوح علیه السلام عمر څه شو اوس واپسې بیا څونه زرګونه تیر شو او تیر به شي دغه علم خدای ته دی په قبر کې به څونه وخت تیریږي د هغې لپاره فکر وکړه نو دنیا سره محبت وکړه او په یو اندازه د اندازې نه